بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 144 دی، قانون نمبر 70 دی او د ناقص قوانین شروع دي. نن به ان شاء الله موږ د قویوت او طویت قانون وایو، د قویوت او د طویت قانون. نو د دې قانون خلاصه دا ده چې هر کله واو او یا د تای تانیث څه ته وایي چې د فعل په اخره کې کله دا ساکن تا راشي. ٹھیک شو؟ لکه ګورئ ضربت، وګورئ د ضربت په اخره کې دا تا راله که نه، دې تا ته تای تانیث وایي. دا د مؤنث علامت دی، د مؤنث دپاره دا تا استعمالیږي. ضربت معنا د هغې یوې ښځې وهل وکړه، نو وګورئ دې تا ته تای تانیث وایي. ټیک شوه؟ نو هر کله چې واو او یا د تای تانیث نه مخکې راشي، لکه تای تانیث وروستو وي او د دې با په ځای باندې یا واو وي یا یا وي، او یا د فعولانې نه دی، فعولانې د فعولانې په وزن کې هم دا واو او یا د فعولانې په وزن کې، فعولانې یو صیغه ده، د هغې په وزن کې دا واو او یا د الف و نون زائدتان. وګورئ په فعولانې کې چې دا کم الف دی که نه او د اخره کې نون دی، دې ته الف و نون زائدتان وایي. د دې نه مخکې دا لام مفتوح دی، دا زبر والا لام دی، د دې لام په ځای باندې چې کله واو یا راشي نو دغه درته وایي. نو تا ته اوس وایي او یا د فعولانې په وزن کې هم دا واو او یا د الف و نون زائدتان نه مخکې راشي، دا الف و نون زائدتان ترې وروسته وي او د دې لام کلمې په ځای باندې دا واو یا راشي، او د دې واو او یا نه د دې واو او یا نه ما قبل معنا د مخکې حرف، د لام په ځای باندې چې کله واو یا راشي او د دې نه د مخکې د عین کلمه، د عین باندې چې کله دغه وایي چې کله د دې الف و نون زائدتان نه مخکې د واو او یا راشي او د دې واو او یا نه ما قبل یعنی مخکې حرف بل واو مضموم وي، بل یو واو مضموم وي، د عین کلمې په ځای باندې یو واو وي او هغه مضموم وي. که دا تای تانیث نه دی، د تای تانیث نه مخکې واو وي یا وي او د دې واو او یا نه مخکې حرف بل واو وي او هغه مضموم وي، ضمې والا وي. ٹھیک شوه؟ او دغه شان په فعولانې کې د الف و نون زائدتان نه مخکې واو یا راله او د دې واو او یا نه مخکې حرف مضموم وي. په ګورئ په تای تانیث کې هم د مخکې واو یا راله او د هغې نه مخکې حرف واو مضموم وي، یا په فعولانې کې د الف و نون زائدتان نه مخکې واو یا راله او بیا د هغې نه مخکې واو مضموم وي یعنې ضمې والا واو وي. نو د دې ما قبل واو د دې واو او یا نه چې کوم مخکې بل ضمې والا واو دی، نو د دغې واو د ضمې نه کسره جوړول واجب دي، لکه قویت او قویانې. قویت چې دی دا هماغه تای تانیث راله، ٹھیک شوه؟ د دې تای تانیث نه مخکې دا یا راله. او قویانې چې دی که نه، قویانې دا د فعولانې په وزن دی، ٹھیک شوه؟ دغه شان طویت دا تای تانیث ته د تای تانیث نه مخکې یا راله، او طویانې د فعولانې په وزن دی، ٹھیک شوه؟ چې په اصل کې دا قویت چې دی، قویت دا په اصل کې قووتو دا په اصل کې قووتو، او قویانې په اصل کې قووانیو. ٹھیک شوه؟ نو اوس وګورئ دلته قووت چې دی، قووت دا تای تانیث ته، د تای تانیث نه مخکې واو راغلی دی، د دې واو نه مخکې حرف بل واو مضموم دی، نو اوس د دې مخکې واو مضموم دا ضمه چې ده دې نه کسره جوړول واجب دي. دغه شان قووانې دی، قووانې وګورئ د الف و نون زائدتان نه مخکې واو راغلی او د دغې واو نه مخکې بل واو مضموم دی، نو د دې واو مضموم د ضمې نه کسره جوړول واجب دي. ٹھیک شوه؟ ګوره دغه درته دلته کې حل کومه، دا موږ سره قووت دی، قووت. نو موږ ته وایي چې کله موږ سره واو او یا د تای تانیث نه مخکې راشي، نو ګوره دا تای تانیث ته، د دې تای تانیث نه مخکې موږ سره واو راغی، ٹھیک شوه؟ او د دې واو او یا نه ما قبل بل واو مضموم وي، نو وګورئ د دې واو نه ما قبل وګورئ دا واو مضموم دی، ضمې والا دی. نو اوس وایي چې د دې ما قبل واو دا چې کوم مخکې واو دی که نه، د دې واو نه مخکې دا بل واو چې دی ضمې والا واو، د دې د ضمې نه کسره جوړول واجب دي. نو دا قووت چې دی دا به قویوت شو. دا وګورئ دا کسره چې وکه نه موږ د دې ضمې نه جوړه کړه، نو دا موږ سره قووتو موږ ته قویوت جوړ کړو، قویوت. اوس به بیا په دې کې نور هم تبدیلي راځي د دعیه قانون د وجې نه،
د دعیه قانون د وجې نه په دې کې نور هم تبدیلي راځي د دې تای تانیث نه مخکې چې کوم واو دی د ده نه به مونږ یا جوړو ټیک شوه او دا قووانې دی قووانې دا یو خبره ختمه شوه اوس قووانې دا د فعلانې په وزن دی د فعلانې په وزن نو په دې قووت کې چې دا کوم الف او نون دی دا الف او نون مکسور د دې نه مخکې وي چې کله واو راشي که نه واو او د دقې واو نه ما قبل بل واو مضموم وي نو ګورئ دا واو مضموم دی دا واو سر ضمې والا دی نو د دې واو دا ضمې نه کسره جوړول واجب دي نو دا به قووانې نه به موږ سره قوي دې واو ضمې نه موږ کسره جوړه که قوي وانې دا خو پکې یو خبره شو دې کې به بیا بله خبره هم کوو مونږ به د دې واو نه د الف نون زایدتان نه چې کوم واو وي دغې نه به مونږ یا جوړو ټیک شوه نو دا به مونږ سره قویانې شي قویانې د قویوانې نه به مونږ سره بیا قویانې شي خو هغه پکې مخکې خبره ده اوس مې درته دومره ووي چې کله د تای تانیث نه مخکې واو یا راشي او د دغې واو نه مخکې بل واو مضموم وي ټیک شوه یا دغه شان قووانې د فعلانې په وزن کومه یوه صیغه وي قووانې او په هغې کې د دې اخره کې د الف و نون زایدتان دي د الف و نون چې پکې وي دې ته الف و نون زایدتان وایي په اخره کې دا د تصنیع په صیغه کې راځي نو دا چې کوم الف و نون زایدتان دي د دې نه مخکې چې واو یا راشي نو دلته کې واو راغلی او د دې واو نه مخکې بل واو وي هغه باندې ضمه وي واو مضموم وي نو د دې بل واو چې کوم د دې واو نه مخکې بل واو دی ضمې والا نو د دې ضمې له کسره ورکول واجب دي دومره پورې خو شوه دې ځه پورې دا خبره وشوه لکه دا دی قویت قویانې او طویت طویانې چې په اصل کې قووت دا دی ما تاسو ته حل کو او قووانې و او طویت طویانې و ټیک شوه دا طویت چې دا طووتو دا داسې وګورئ ورته دا به ګورئ ورته طویت دلته کې ګورئ د تای تانیث نه مخکې موږ سره یا راغلی یا به موږ سره د تای تانیث نه مخکې واو راځي یا به راسره د تای تانیث نه مخکې یا راځي ټیک شوه نو که د تای تانیث نه مخکې واو راغی او هغه نه مخکې بل واو په هغه ضمه وه نو دغه ضمې نه به موږ کسره جوړو او دغه شان که د تای تانیث نه مخکې یا راله او د دې یا نه مخکې بل واو په هغه ضمه وه نو هغې له به کسره ورکو نو اوس وګورئ د تای تانیث نه مخکې یا راله د دې یا نه مخکې واو ضمې والا راغی پیش والا واو راغی نو د دې واو د پیش نه به موږ زیر جوړو کسره به ترې جوړو نو ګورئ دا به موږ سره د طویت نه به موږ سره طوی دا و چې یو دی نه موږ سره وی شو طویت شو طویت ټیک شوه دا خبره هم ختمه شوه وګورئ داسې وګوره دا طویت دا په اصل کې طویتو نو د تای تانیث نه مخکې یا راله او د یا نه مخکې واو ضمې والا راغی نو د واو د ضمې نه به کسره جوړو دا ترې جوړول واجب دي دومره پورې خبره ختمه شوه اوس د تثنیه دا طویانې دی طویانې دا طویانې چې و که نه طویانې دا په اصل کې طویانې دا داسې وګورئ ورته طویانې ټیک شوه وګورئ اوس وایي د فعلانې په وزن ده نو کله دا الف دی او دا نون دی نو دې الف و نون ته الف و نون زایدتان وایي د دې الف و نون زایدتان نه مخکې یا راغلی ده ټیک شوه یا به واو راځي دا وګورئ دا دی قووانې دلته د الف و نون زایدتان نه مخکې موږ سره واو راغلی دی د واو نه مخکې چې کوم بل ضمې والا واو وي نو د هغې ضمې نه کسره جوړول واجب دي دا قویوانې ټیک شوه او دغه شان طویانې دی طویانې نو دلته د الف و نون زایدتان نه مخکې موږ سره یا راله او د دې یا نه مخکې واو ضمې والا دی نو د دې ضمې والا واو چې دی د دې ضمې نه به موږ کسره جوړه کړو نو د طویانې نه به موږ سره طویانې شي دا واو ضمه وه دې له به موږ کسره ورکړو نو طویانې شو ټیک شوه دومره پورې خو انشاءالله امید دی تاسو به پوه شوي وئ نو ګورئ د قویت نه د قووت نه موږ سره قویت شو او د قووانې نه موږ سره قویانې شو دا څنګه شو بیا هم پې پوهیم او طویت چې دی طویت دا په اصل کې طویتو او طویانې چې و دا په اصل کې طویانې و نو د دې قانون د وجې نه دا اوس کوم قانون شروع د دې قانون د وجې نه مو
په دې ټولو مثالونو کې د واو ضمې نه کسره جوړه کړه. ټیک شوه. وګورئ په دې کوم واو چې ضمه وه هغې نه مونږ کسره جوړه کړه. او په قویت او قووانې کې د دویم واو دا چې کومه دا دویم واو دی د دعیه قانون د وجې نه یا جوړه کړه. د دعیه قانون د وجې نه یا جوړه کړه. نو دا کوم قویوت چې و که نه قویوت دا په اصل کې داسې وګورئ ورته قووت. نو اوس موږ ته وایي چې کله د تای تانیث نه مخکې واو راشي او د دې واو نه مخکې بل واو ضمې والا وي که نه نو د دې ضمې د واو د ضمې نه به موږ کسره جوړو. نو دا قووتو دا به اوس موږ سره قویوت شي. قوو که نه و نو دا به وي شي موږ سره قویوت. ټیک شوه. اوس وایي دا دویم واو چې دی که نه د تای تانیث نه مخکې واو نو دا او د قاف نه پس دا اولنی واو دی او بیا ورپسې دا بل دویم واو دی. د تای تانیث نه مخکې چې دا کوم دی واو دی دا د اول سر نه دویم واو دی. ټیک شوه. نو اوس وایي چې د دې دویم واو نه د دعیه قانون د وجې نه یا جوړول واجب دي. نو دا موږ سره قووتو د قووت نه موږ سره قویوت شو. اوس دا قویوت چې دی که نه د دې دویم واو نه به موږ یا جوړه کړو نو دا به موږ سره شي قویت. دا واو چې دی نه موږ یا جوړه کړه. د تای تانیث نه مخکې چې دا کوم واو که نه د فتحې والا واو نو د دې نه موږ یا فتحې والا جوړه کړه. نو دا موږ سره د قویوت نه قویت شو. ټیک شوه. امید دی تاسو په دې پوه شوي. نو ګورئ د قویوت نه قویت شو. ټیک شوه. او قویوانې د فاعلانې په وزن چې دی د قووانې چې دی که نه د الف نون زایدتان نه چې کوم مخکې واو دی که نه د ده نه به اوس مونږ یا جوړه کړو. ټیک شوه. نو دا ګورئ دا په اصل کې مونږ سره ګورئ دا مونږ سره داسې وایي قووانې. اوس موږ ته دا قانون وایي د الف نون زایدتان نه چې کوم مخکې واو دی که نه او د دغې واو نه بل مخکې ضمې والا واو دی نو د دې ضمې والا واو دا ضمه چې ده دې نه به کسره جوړه کړي. نو دا به موږ سره د قووانې نه به موږ سره قویوانې شي. قویوانې. اوس د دعیه قانون د وجې نه د الف نون زایدتان نه چې کوم موږ سره مخکې واو دی د ده نه به یا جوړه کړو. نو د قویوانې نه به موږ سره قویانې شي. دا وګورئ اوس موږ سره داسې شو قویانې شو. ټیک شو جي. دا خو یو حصه ختمه شوه. اوس دویمه حصه کې څه وایي او وایي که چېرته د واو او یا نه ما قبل مخکې ته وایي چې د دې واو او یا نه مخکې کوم حرف وي بل واو مضموم نه وي. د بره قانون کې خو به د واو او یا نه مخکې بل ضمې والا واو. اوس وایي که چېرته واو او یا موجود وي د تای تانیث نه مخکې واو وي یا وي د تای تانیث نه مخکې واو وي یا ني یا په فاعلانو کې د الف نون زایدتان نه مخکې واو یا وي او د هغې واو او یا نه مخکې بل واو ضمې والا نه وي بلکې بل یو حرف ضمې والا وي بلکې دا دی بلکې یو بل حرف و. ګورئ دا ته وایي که چېرته د واو او یا نه ما قبل مخکې حرف بل واو مضموم نه و بلکې بل یو حرف و نو بیا واو په خپل حال پرېښودل واجب دي. دغه واو نه به بیا یا نه جوړې. ټیک شوه. نه به یې چېړې. لکه رخوت دی. په رخوت کې وګورئ د تای تانیث نه مخکې واو مفتوح دی که نه د دې واو نه بل مخکې خا مضموم ده. واو مضموم نه دی او دا قانون وایي چې کله د تای تانیث نه مخکې واو وي او د دغې واو نه مخکې بل واو ضمې والا وي نو بیا هغه ضمې والا واو نه د واو هغه ضمې نه کسره جوړول او د بل واو چې دی د تای تانیث پسې چې کوم واو دی د تای تانیث نه مخکې چې کوم واو دی نو د ده نه یا جوړول واجب دی. اوس دې قانون کې وایي چې کله د تای تانیث نه مخکې واو وي او د دې واو نه مخکې بل یو حرف وي ضمې والا نو دا واو په خپل حال پرېښودل واجب دي. نو رخوت دی که نه رخوت او رخوانې
رخوت او رخوانې نو دا د فاعلان په وزن دی د نه مخکې دا واو ضمي والا دی د دې د فتحي والا دی او د دې واو نه مخکې ضمي والا واو نه دی بلکې دا خا مضموم ده خا مضموم ده او نحوت ته نحوت وګورئ د تای تانیث نه مخکې واو دی د تای تانیث نه مخکې واو دی او د دې واو نه مخکې بل واو نشته بلکې ها ضمي والا ده نو دا واو د تای تانیث نه مخکې چې کوم واو دی دا په خپل حال پرېږدي د نه به بیا یا نه جوړی نو نحوت ته نحوت په خپل حال پرېږدي دغه شانتې به پرېږدي او نحوانې دی د الف و نون زائدتان نه مخکې بل واو دی او د دې واو نه مخکې بل ضمي والا واو نشته بلکې ها ضمي والا ده نو دا به په خپل حال پرېږدي نه به چېړي ٹھیک شو اوس که چرته د تای تانیث نه مخکې یا راغلی وي یا راغلی وي نو د دې یا نه به واو جوړی او نحوانې کې د الف و نون زائدتان نه مخکې د دې واو په ځای کې یا راغلی وي نو د دغې یا نه به واو جوړی که واو وي د الف و نون زائدتان نه مخکې واو دی نو دا واو به نه چېړي په خپل حال به پرېږدي او که د الف و نون زائدتان نه مخکې یا وي د دغې یا نه به واو جوړ کړي ټیک شوه دغه شان د تای تانیث نه مخکې واو دی په خپل حال به پرېږدي او که د تای تانیث نه مخکې یا وي نو هغې یا نه به واو جوړ کړي ٹھیک شو خو شرط پکې دا دی چې د دې واو نه به د تای تانیث نه مخکې به واو وي د هغه واو نه مخکې به بل یو حرف وي واو مضموم به نه وي واو مضموم به نه وي د دغه مخکې برني په شانتې دغه شانتې به نه وي بلکې بل یو حرف به وي نو ګورئ هغې کې به وایي قاووت دا وګورئ په هغې کې به داسې وایي په برني قانون کې قاووت دا تای تانیث دی او د دې تای تانیث نه مخکې واو دی د دې واو نه مخکې بل واو ضمي والا دی نو اوس به بیا د ضمي والا واو له کسره ورکړي او د تای تانیث نه مخکې چې کوم واو دی د ده نه به یا جوړه کړي په دې کې خو دا خبره وه او که چېرته اوس د ښکته مثالونه چې دي نو ګورئ په دې کې وګورئ نحوت دلته د تای تانیث نه مخکې واو فتحي والا دی د دې واو فتحي نه مخکې بل یو حرف دی واو مضموم نه دی د دې قوت په شانتې واو ضمي والا نه دی بل یو ها مضموم ده ها مضموم نو اوس به دا واو په خپل حال پرېږدي دی نه به یا نه جوړی او قوت کې به چې کله واو د تای تانیث نه مخکې واو وي او د ده واو نه مخکې بل یو ضمي والا واو وي نو هغه ضمي والا واو نه به د ضمې نه به کسره ورکړي او دا بل واو چې دی د تای تانیث نه مخکې چې کوم واو دی د نه به یا جوړه کړي خو په دې ښکته مثال کې نشته دی داسې ځکه د تای تانیث نه مخکې چې کوم واو دی د ده نه مخکې بل یو حرف دی واو بل مضموم نشته نو اوس به دا واو په خپل حال پرېږدي خو که چېرته د تای تانیث نه مخکې یا وي که نه او د یا نه مخکې بل یو حرف وي واو مضموم نه وي بل یو حرف وي نو د دغې واو نه به د تای تانیث نه مخکې چې کوم یا ده یا د هغه یا نه به واو جوړ کړي ٹھیک شو لکه اوس ګورئ دا دی او که چېرته د یا نه ماقبل بل واو مضموم نه وي د یا نه ماقبل مخکې یعنی د واو نه مخکې د یا نه مخکې بل ضمي والا واو نه وي نو بیا د دې یا نه واو جوړول واجب دي لکه رموت دی رموت د رموت او رموانې چې په اصل کې رمویت او رمویانې وو ٹھیک شو نو ګوره رموت چې و که نه رموت دا په اصل کې و ګورئ ورته رمویت ٹھیک شو وګورئ دلته کې دا تا تانیث ده که نه تای تانیث نه مخکې یا ده یا او د دې یا نه مخکې میم ضمي والا دی بل واو ضمي والا نه دی نو اوس په د دې یا نه واو جوړ کړي نو د رمویت نه به موږ سره رموت شي ٹھیک شو او رموانې دی که نه رموانې دا په اصل کې و رمویانې نو ګورئ د الف و نون زائدتان نه مخکې یا ده او د یا نه مخکې بل واو ضمي والا نه دی بلکې یو بل حرف دی میم دی نو اوس په د دې الف و نون زائدتان نه چې کومه مخکې یا ده که نه د ده نه به واو جوړ کړي دا واو ته جوړول واجب دي نو د رمویانې نه به موږ سره رموانې شي ٹھیک شو د رمویانې نه رموانې ویل واجب دي ټیک شو امید دی انشاءالله تاسو په دې باندې پوه شوي نو دا زموږ سره د قویت او طویت قانون نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الكلام